د محکمې زراعت شعبې توسعې مردان له اړخه جمالګړی کې د کاشکارانو دپاره د یو ورځني تربیتي غونډې تابع شوې وه. په دغه غونډه کې ګڼ شمېر زمیندارو ګډون وکړو. د ضلع مردان ډایرکټر ډاکټر امیر ختم، ډاکټر پیر محمد عاصم خان، پرویز خان، اقبال شاه او نور ګڼ شمېر ماهرانو او څېړنکارو د کرکیلې په مهم حیثیت ګټورې خبرې وکړې او وی ویل چې د آبادۍ د زیاتوالي له کبله د خوراکي څیزونو په طلب کې زیاتوالی راغلی دی چې له وجې ګراني جوړه شوې ده. د دې دپاره مهمه ده چې موږ په تیلداره فصلونو توجه ورکړو. دغسې به نه صرف موږ د مارکیټ طلب متوازن کړو بلکې د حکومتي سبسټډي نه به هم پیدې واخلو. ډایرکټر صاحب د دې ټولو شکریه ادا کوم چې دوی په دې لنډ تنګ وخت کې راغله او زموږ د زمیندارو دا فریاد یې واورېدو او موږ ته ډېرې ښې مشورې راکړې د تخمونو باره کې او د کینولا د څنګه چې د کینولا نه تیل وځي ډېر ښکلی فصل دی د دې باره کې مشورې راکړې او په دې باندې حکومت سبسټډي هم ورکوي. نو انشاءالله زموږ زمیندار خو ډېر مطمئن دي او په ډېر ګڼ تعداد سره وله راغلي وو چې موږ به کینولا تیل دپاره کینولا هم کړو او انشاءالله هر قسم فایدې مو د دې نه وام غوښتې او اخلو به هم ترې. دا زموږ د اګریکلچر افسران دي او دی مونږ له ډېر ښکلې مشورې راکړې او ډېر ښه طریقې سره دی مونږ مطمئن کړو. ډېر ښه معلومات زموږ کم از کم د زمیندارونو ته میلو شو په دې دغه باندې. د دې هم شکریه ادا کوم چې د پروګرام ته ښکلا ورکړه او دوی ډېر په ګڼ تعداد سره راغله. نو زه خو به سیوا دغه ونه یم، ما خو د دې کوم چې د زمیندار کارډ دپاره چې کوم کسان کارډ دی د هغې باره کې دی کې خبرې وشوې. د هغې نه علاوه نور چې کوم پیکیجز په دې کې را روان دي نو انشاءالله په دغه باره باندې به خبرې کېږي. او زه صرف دا د جمالګړی کونسل خبره نه کوم، د تحصیل کارډلنګ په حواله ما ډایرکټر صاحب سره خبره وکړه. نو انشاءالله زموږ نیکسټ پروګرامونه به زه د ټولو کسان ممبرانو سره به زه دا ډیسایډ کوم او په دې باندې به موږ په هر یو یونین کونسل کې کم از کم خبره کوو چې زمیندار ته څومره خیر زموږ نه رسېدی شي او څومره پیدا موږ ورکولی شو چې زموږ نه ورته خیر ورسي. د غنمو کرونده نږدې ده او مردان ډیپو کې د هر قسمه مصدقه تخمونه موجود دي. باید دا چې زمیندار په وخت باندې تخمونه ترلاسه کړي او غنم وکري. نن دا غونډه وه په جمالګړی سنټر کې، نو زمیندار په دې کې په ډېر ګڼ تعداد کې شرکت وکړو. دا غونډه زمونږ چې دی نو لکه یو ورکشاپ غوندې و. په دې کې چې دی نو د کینولې د کاشت باره کې، د راتلونکي د غنمو د کاشت باره کې زمیندارو ته مونږ آګاهي ورکړله. او د دې نه علاوه زمونږ سره په محکمه کې چې کوم PSDP پروجیکټس دي د کینولې د آیل سیډ باره کې دي، هغه د غنمو باره کې دي، د شوګر کین باره کې دي او د شولو باره کې دي، هغې باندې به زمیندار ټوټلی بریف کړل چېرې لکه حکومت چې دی نو کومې هلې ځلې شروع کړي دي د دوی د بهترۍ او د سوکالۍ لپاره کومې منډې تړلي دي او د ډپارټمنټ چې کوم کارونه دي نو هغه مو دوی ته دغه کړل چېرې دوی ته په غنمو په یو بوجۍ باندې 1200 روپۍ او په ګنده بوټو د مخنیوي دپاره به د ډپارټمنټ نه دوی چې دی نو لکه چې کوم دوایي دغه والي نو په هغې به دوی ته 900 روپۍ سبسډي میلاویږي. او د دې 15,000 روپۍ په یو ایکړ باندې چې دی نو لکه سبسډي ښودې ده. او یو زمیندار کو پرس کا زیاده سے زیاده تقریبا د 20 ایکړ پورې چې دی نو هغه کینولا کریلی شي او په 20 ایکړ باندې چې هغه کینولا وکړي نو 5,000 روپۍ پی ایکړ بچې نو دته سبسډي میلاویږي. اس دې پروګرام کوشش دا دی او د دې مقصد دا دی چې لکه زمونږ زمیندار چې دی نو هغه لکه فیسیلیټي ورکو او هغه چې دی نو خپل پر خپل وطن کې مونږ د آیل سیډ کراپ چې دا پروموټ کو او زمونږ چې دی نو لکه په هغه چې کوم امپورټ بل دي چې هغه چې نو هغه زمونږ ریډیو شي. زمینداری معلومات دي د زمیندار لپاره چې کوم شیونه پکاري پای کې سره د تخم دی یا خو د اګریکلچر د زراعتو چې کوم د زمینداری کوم چل دی کوم ول دی کوم په پټي کې کار دی او د هغې دپاره د ځمکې چې کوم د جوړولو طریقې کار دی پای کې د فصل د کروندې طریقې کار دی د تخم خبرې دي د سرې خبرې دي د دې د ځمکو د ټیسټونو خبرې دي دا ټولو په باره کې چې دی نو دا نن موږ د زمیندارو غونډه کړې وه. خصوصا بیا په دې کې موږ د حکومت چې کوم د PSDP پروګرام لاندې کوم د زمیندارو دپاره کوم سهولیات ورکړي دي په هغې کې د تیلدارو فصلونو په باره کې دې ته موږ خبره وکړه، د غنمو په باره کې د موږ د نوو تخمونو په باره کې خبره وشوه، د نور پرستو په باره کې خبره وشوه، د ګنو په باره کې خبره وشوه. دغه شانې چې کوم دا کومو علاقو کې په مردان ضلع کې د شولو کرلو پروګرام نو هغې سره د شولو خبره، د ګنو ولا سره د ګنو د ویرایټو خبره، د قسمونو خبره، دا ټولې خبره چې زمیندار چې کوم جرنل
یا چې کوم عام د زمیندار پوهه دا زمونږ مطلب دا و چې د زمیندار دا پوهه زیاته شي د دې په باره کې او د خپل زمیندارۍ نه او د خپل کروندې نه په کم لاګت باندې زیات پیداوار والي. نو امید لرم چې دې پروګرام نه بعد د زمیندارو پوهه خاطرخوا دای په پوهه کې اضافه شوي د دې نه به انشاءالله هغه اضافه لي. محمد ایوب، پښتونخوا ریډیو، مردان.